چې قرآن مجید چاته ایزده قرآن مجید باندې پوهیږي یاد نه چې پوهیږي په نو جنډه باغل ورکه د مشرۍ جنډه باغل ورکه ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ چې د کله د مدینه منورې ته هجرت وکړه نو د عمر 10 کالو دا شپږ کالو چې ونه دا یتیم شو به دا کوشش وکړه چې په جنگ بدر کې دا حصہ والی خو لیکن منه شو عمر یې کم شپږ کاله عمر یې دا منه که جنگ بدر نه پاتې شو به احد چې کله رالی د بیا ځان پیش که چې یا رسول الله زه تیار یم زه جهاد لزم زما شوق ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیا منع که بعضې روایاتو کې راځي چې اجازت یې ورکه خو اصل خبره داره چې من یې که بیا د هغې نه وروسته په هر یو جنگ کې په هر یو جهاد کې دا شامل شوی دی بهرحال چې کله د تبوک غزا وه او دوی په لار باندې روانو جهاد له نو د بنو مالک چې کومه قافله او کم خلک روانو د دې جنډه حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ راخستې وه نو عمار صاحب نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه جنډه واخسته او زید بن ثابت صاحب ته ورکړه عمار صاحب هم حیران چې دا جنډه زمانه ولې واخسته لږ وخت تیر شو بیا ورغلی تپوس یې وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو مانه دا جنډه واخسته تاسو ته زما مبارک شکایت راغلی دی خو تاسو زما نه خفه یې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ګوته باندې اشاره وکړه وایي نه زه خفه یم نه ستا په باره کې چا شکایت کړی دی خو لیکن د زید ابن ثابت صاحب ته چې دا مشرۍ دا جنډه میلاو شوه دا ورته ما نه ده ورکړې دا د قرآن مجید ورکړله ځکه د قرآن مجید ډېر یاد کړی دی نو دین هم پته لګي چې دا مشهور مثال دی چې قرآن مجید چاته ایزده قرآن مجید باندې پوهیږي یاد نه چې پوهیږي پې نو جنډه به هغله ورکړې د مشرۍ جنډه به هغله ورکړې ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مشرۍ جنډه هغله ورکړله